الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سورة الحشر 8 نمبر آیات. دی 8 نمبر آیات کی د مالیپې اصلي مستحقین ذکر کیږي چې د اصلي مستحقین څوک دي او مالیپې کوم کسان ته ملاوي شي. نو بده کې یو قسم دا چې هغه مهاجرین للفقراء المهاجرین الذين د پاره د هغه غریبانو چې مهاجرین دي هجرت یې کړي دي هغه کسان اخرجوا من دیارهم چې د خپل کورونو نه وستلې شوی دي و اموالهم د هغوی د مالونو دي کورونو مالونو دوه پاتې شوی دي او دوی مهاجر دي. یبتغون فضلا من الله دوی لټای فضل د الله تعالی ورضوان او د الله تعالی رضامندي لټای دغه د پاره د هر صفات شو. وینصرون الله ورسوله او دوی امداد کوي د دین د الله تعالی او د الله د پیغمبر یعنی د هجرت نه بعد خپل دین کار کله کرانی ولې د پری خینه دي. اولئک دا کسان هم صادقون دي رښتونی دي. د دې نه پته لګي چې هجرت او د هجرت نه بعد د دین لپاره بیا هم کار کول د ایمان او صداقت علامات دي. نو مالیپې د خلق هم مستحقین دي. دا دویم قسم خلق شو. والذین وحقا کسان تبوؤوا الدار چې اوسېدلي دي خپل کورونو کې والایمان او حاصل کړي د ایمان من قبلهم د دوی نه مخکې دغه مهاجرین د راتلو نه مخکې خپل کورونو کې ناس ایمان حاصل کړي ایمان راوړی او د مدینه والو خلق علامات انصار یحبون او دی محبت کو من د هغه چا سره حاضر چې هجرت کړل الیهم دوی ته اخر کو سره مینه وجه کم خلق ته هجرت کړل راغلی ته د مهاجرینو سره کینه نشته. ولا یجدون دینمونی فی صدورهم بخبر سینو کی حاجه مما اوتو تنګي د حق سنه چې ورکړل شوی دي مهاجرینو ته مهاجرینو سره عزت نشته چې مهاجرینو سره مال ورکی نو انصار باندې عزت نه راځي د علامات ويؤثرون دی غورواله ورکی دی مهاجرینو ته علی انفسهم بخبر ځانونو باندې خپل ځان نه بهتر ګڼي ولو کان بهم خصاصه اگر که بدی انصار باندې ډېر ولګه همي بیا هم دی زیات خیال له مهاجرو ساتي چې خپنش ولو کان بهم خصاصه کې دې مضمون ته اشاره ده چې د دوی د مهاجرینو سره محبت کول د سینې د چې مال سره ډېر ضرورت نشته ناغوی سم پکې محبت وکي دا ویلم څه شی ورکه عزت سره نه د سینې ده بلکې مهاجرین سره د غربت په سیوا تنګستیا لرله لیکن بیا به هم چې کوم سیز مونږ نه غواړي مهاجرین لور کو دا قصه مینه کوله چې دین د لپاره هجرت کړل بس دوی مستحق دي. ومن یوق شح نفسه هغه سوچ بچ شو د بخل د خپل نفس فاولئک هم المفلحون هم دغه کسان کامیاب دي. کامیابی علامات دا د بخل د خپل ځان د بخل نه بچ پاتې شي بخیل نه نو دغه کامیابی دې مضمون کې ته هم اشاره ده مدنی والا خلق مهاجرینو کې بخل د سره نه او انصارو کې بخل نه والذین او حق کسان جاءوا چاغوی راغلی دي من بعدهم رسل دوینا د انصار او مهاجرین نو رسل راغلی یقولون حقوی وای ربنا اغفر لنا ای رب بخنا وکي زمنګ ته پاره والاخواننا الذين سبقونا بالایمان او زمنګ د هغه رونو د پاره چې وړاندې شوی دي زمنګ نه په ایمان کې زمنګ نه مخ ایمان راوړی دي. ولا تجعل اتمغر زوا فی قلوبنا ذنب بزرونو کې غلا خفغان للذین هغه کسانو د پاره امانو چې ایمان راوړی دي کوم مؤمنان چې مکه تر شوی د هغه د پاره ځم بړنو کې کینه یا خفغان مرا پیدا کوا. ربنا رب زمنګ انک رؤوف الرحیم یقینا ته مهربان او رحم کوونکی. نو بده څنګه کې د مالی په بل مصارف ذکر شو بل قصه چې دا هغه مسلمانان دي چې د مهاجر هم نه دي انصار هم نه دي بلکې دا غي نورسته دی راغلي دي. د دې نه مراد د قیامت پورې چې څومره مسلمانان دي هم دغه مراد دي او دغه د مالی په مستحق دي خو سو علامات پکې شته غدا دي چې دی به د خپل ځان د بخښنې لپاره به دعاګانې غواړي او د خپل هغه رونو لپاره چې کوم پات شوی دي مخکې تللی دي دغه لپاره هم دعاګانې غواړي او دی بس دا دعا هم غواړي چې کوم مؤمنان کوم خلکو چې ایمان راوړي د زمنګ نوړان دي په زمانہ کې چې زم پړونو کې د حقوقي لپاره کینه او خفګان نه
امام قرطبي رحمه الله په دې آیتونو باندې تحقیق کړی دی چې د نجات او د خلاصېدلو هم دغه درې طریقې دي. یو دا چې سړی په خپله باندې مهاجري یا انصاري یا هغه سړی چې د مهاجرو انصارو سره مینه د هغې دپاره دعاګانې غواړي او د هغوی سره کینه او بغض په اړه کې د سره یي نه، نو دا د خلاصېدلو لاره هم ده. او دا کسان بیا د مالیتې مستحقین هم دي. او کم کسان چې صحابه کرامو سره دشمنی کوي د ټولو سره یا رزینو سره هغې باندې لعنتان بغض خبرې ورسره کوي کینه ورسره کوي، نو دغه کسان یو خو دغه د نجات او د خلاصېدلو لاره نه شوله. او دویمه دا ده چې کله دغه د نجات لاره ده نه، نو دې نه دویمه دا هم معلومیږي چې دا د مالیتې مستحقین نه دي. کوم خلک چې د صحابو دشمنان دي، صحابه کرامو الزامات لګي دشمنی سره کوي، دغه د مالیتې مستحقین هم نه دي. او دا کسان د خلاصېدلو دپاره دغه لاره چې کوم انتخاب کړي د خلاصېدلو لاره هم نه ده، نو دا هم د مالیتې مصارف شو. الله تعالی فرمای الم تر الی الذین نافقوا، ایت نه ګوري هغه کسان چې منافقت یې کړي دي. د دې نه والا د اخره پورې د منافقینو تقریبا 11 علامات ذکر کیږي، د هغوی دپاره زواجر او رټل ذکر کیږي. نو الله تعالی فرمای الم تر ایت نه ګوري الی الذین هغه کسان ته نافقوا چې منافقت یې کړي وو، یقولون دوی ویل لاخوانهم خپل ورونو ته الذين رني كفروا كافرون من اهل الكتاب د اهل کتابونو لئن اخرجتم كتاسو بستر شوي د مدینینا لنخرجن معكم، نو موږ به هم وځو تاسو سره، بیا موږ مدینه پرېږدو تاسو ملګري کیږو. ولا نطيع فيكم احدا ابدا، او موږ هیڅ کله هم تابعداري نه کوو ستاسو په باره کې د هیڅ یو کس د همیشه دپاره، ستاسو په خلاف کې موږ د هیڅ خبره هم نه اورو. کله چې بنو نذیر جلاوطن شو، د بنو نذیر چې کوم چاره پورته کړي وو، چاره جنگ دپاره او د ورانۍ دپاره ډاډ ورکړی او نو دا مدني منافقینو، او دې منافقینو ورته ویلي چې تاسو د نبي علیه السلام خلاف پوره قدم پورته کوئ، خوارې وکړئ، موږ ستاسو کلک ملګري یو، ملاتړ یو ستاسو. که دا مسلمانان غالب شو تاسو شړلی موږ به سره غبرګ علاقه به پرېږدو، که تاسو ووژلی شوئ نو موږ به ستاسو انتقام اخلو، مسلمانان به پرېږدو نو بدل به ترې اخلو، خو تاسو د مسلمانانو د خاتمې دپاره خپله خواري پوره وکړئ. بنو نذیر ډېر زیات نقصانات وکړل، عهد شکنیان یې وکړلې، او بیا مسلمانانو دوی جلاوطن کړي، د خیبر نه وشړل، نور علاقو ته د مدینې نه ویستل، نور علاقو ته لاړل. نو چې کله بنو نذیر شړل کېدل او جلاوطن کېدل، نو مدینې کې مدني منافقینو سره سره ونوتل، نه ورسره مرسته وکړه، نه ورسره ووتل، او نه د انتقام دپاره حرکت وکړو. نو په دې ځای کې دغه منافقانو ذکر دی چې په منافقینو کې ځینې خلک داسې وو. الله تعالی نبی رسول ته ورته نه ګوري چې هغه کسان چې منافقت یې کړی دی، یقولون دی وایي لاخوانهم قدرونه الذين كفروا من اهل الكتاب، هغه رونه چې کافران د اهل کتابونه دي، بنو نذیر ته مراد دی. لئن اخرجتم که تاسو ویستل شوئ لنخرجن معكم، موږ به هم وځو تاسو سره، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، موږ به هیڅکله هم تابعداري نه کوو ستاسو په باره کې د یو کس. وإن قتلتم که تاسو ووژلی شوئ په دې جنګ کې لننصرنکم، موږ به خامخا ستاسو امداد کوو. والله یشهد، الله ګواهي کوي انهم لکاذبون، چې دوی دروغجن دي، دوی به یوه خبره باندې هم عمل نه کوي. دا بېغیرته قوم چې کوم دی نو بس خلک راوچتوي د مسلمانانو خلاف، او مدینه د خالي کول غواړي، نه د مسلمانانو سره مخلص دي او نه د اهل کتابو سره مخلص دي، بلکې دا منافقان به ځان له یو درې ملار لټجي او راپاسه و د بل سبا جنګوا، بل د بل سبا جنګوا، او دې تماشګر جوړ شي، او بس دوه خپل په دغه طریقه باندې خبره غوسه سړک. دا بوزدل دشمن علامات او دا منافقت نه خېدي. الله تعالی وی لئن اخرجوا، او کدی وستل شو لا يخرجون معهم، نو دی وسر بیا نوزي. ولئن قتلوا کدی وجل شي لا ينصرونهم، دی امدادم نه کوي. ولئن نصروهم که امداد ته امراشي ليولون الادبار، بیا ګرځي شاګانی د جنگونو خلک هم نه لري، ثم لا ينصرون، بیا مدد ونشي.